الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو خدایو بخشا د سورة الفرقان در باندې شپږم آیات ما تاسو مخکې تلاوت کړ. دا مسلسل چو آیاتونه دي پیغه چې الله پاک د یو خلقو صفات بیان کړی دي هغه کوالټي بیان کړی دي چې کوم خلقو ته خدای خپل بندگان ویلي دي. الله پاک فرمایي وعباد الرحمن تاسو ته پته ستا چې د رحمان بندگان څوک دي. بنده خو هر سړی موږ جان بنده ګڼو. الله فرمایي وعباد الرحمن د رحمان بندگان دا څوک دي. الذين هغه خلق دي يمشون على الارض هونا چې هغه په مځکه باندې ډېر په سکون او په وقار سره رواني. یعنی جب وہ زمین پر چلتے ہیں اردو چې ډېر اکشل معنی کړي چې کله دو په مځکه رواني نو ډېر په سکون او په وقار سره دو رواني. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او چې کله جاهل خلق یا هغه خلق چې هغه بلې مانس خلق نه دي لکه فضل خلق دي چې اکل دو سره په خبره بحث کول غواړي نو دو د سلامتی لار اختیار کی د جګړه نه کوي د هغه ته الټا جواب نه ور کوي بلکې د هغه طریقه اختیار کی چې پیغه چې یخته او دخته سلامتی ملاوسی او خیر ملاوسی. ایمانند بیان موضوع اغا دلار حقوق ولې چې هر وار زچ راځه په دې بازار چې ته د حالت وګوره نو سړی په دې نتیجې ورسی چې آخر یو سړی دومره جلتی ولې کوي او دې جلتی نقصان څه ده امور چې دا په کم طور په کم انداز د الله یو راکړه نعمت استعمالو آیا دا زه د الله شکر ادا کوم او کدا د الله ناشکری ده. چې کله خدای یو نعمت انسان ته ورکړای نو دغه نعمت د استعمال طریقه ها الله پاک انسان ته ورشول ده. کچېره دا انسان د الله هغه نعمت په هغه طریقې استعمالي چې کوم الله ورشول ده دغه شکر وایي. دغه چوي شکر امور شکر چشته وایو امور شکر دیته وایو چې پرون خبره د یو سړی ته ما ویله مر خدای پاک ډیر لوی کرم
ډېره مهرباني تر باندې کړې ده. الله پاک دا مهرباني وکړه، دا وکړه، دا وکړه. ما ورته لاندې باندې جان ته وګوره، چوک دې ستا، مور پلار دې نستا، خاندان دې نستا، هیڅ شی دې نستا، نن خدای دغه مقام ته ورسولې، ملش کو الله طرف ته توجه کوه. نو ما ته جواب چې وایي وایي چې زه سبا ملته له کوره ووځه دفتر ته ځه، په دا ټولې لارې زه وایم چې الحمدلله الحمدلله الحمدلله. دا څه شی کوي؟ څه شی کوي؟ الله شکر ادا کوي. خو ما ورته ویل چې سبا لمونځ کوې، ماسپښین چې دفتر چې لمونځ کوې، مازدیګر یې کوې. ما ته چې ما ته خو دا رپورټ رسېدلی ده چې اوکه مخ په قبله خو ته درېږې نه، نو که ته زر وارې الحمدلله الحمدلله ووایې، دا خو د الله شکر نه ده. نو موږ د الله شکر چېشته وایو چې ښه مزیدار خوراک وکړې او بیا ووایو چې الحمدلله، بیا ښه زبردست ډکار پسې وکړې، بس د الله شکر ادا سه. دا د الله شکر نه ده، دا خالي موږ خولې وینا ده. خدای پاک غټ کور درکړلی، بیا خالی پاس په ولیکو چې ماشاء الله، الله په ولیکو چې ښه هذا من فضل ربي. خو شاته چې کوم سلیمان علیه السلام ویلي و چې هذا من فضل ربي لیبلوني اشکر ام اکفر، هغه نیم آیات بیا موږ پسې پرېږدو چې یا الله دا د تا فضل ده چې دا ما ته دې راده، خو چې شپاره دې راده لیبلوني، ته د ما امتحان اخلې اشکر ام اکفر، چې دا امتحان زه د تا د حکم په مطابق استعمالوم او که تا د حکم خلاف استعمالوم. هغه نیم آیات بیا موږ تاسو به د آیات چیرې هم په کور نه یې کتلی. هغه وجه دا ده چې موږ د الله شکر پیژنو نه، چې د الله شکر چېشته وایي. د خدای پاک یو بله وعده ده. خدای پاک وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم، خدای پاک د اخ قوم حالت نه بدلی کله تر چوره پورې چې دا قوم په خپل خپل حالت نه کی بدل. د الله یو نام کریم ده. کریم چېشته وایي موږ عام معنا کوو چې کریم معنا کېږي څه شی؟ سخی. خو د کریم معنا سخی نه ده. کریم هغه عزتمن شخصیت ته وایي چې هغه یو شاید درکي بیا واپس نه تر نه اخلي. هغه شخصیت چې هغه یو شاید درکي بیا د هغې په تا منت نه کوي. هغه یو شخصیت چې هغه تا ته کله یو شاید درکي بیا یادوي نه. هغه یو شخصیت چې هغه تا باندې یو مهرباني وکړي، یو احسان وکړي، بیا د هغې تا ته پیغور نه درکوي. دا د کریم مطلب ده. خو موږ په اسانو الفاظو چې دا معنا وکړو چې الله ډېر کریم ده، څه مطلب ده؟ الله ډېر سخي ده. سخي د پر لفظ جواد استعمالیږي، کریم دغه معنا نه ده، هغه د جواد سخي. نو الله ډېر کریم ده. د الله نام د کریم. د کریم مطلب دا ده چې کله یو نعمت، یو مهرباني، یو احسان تر باندې وکړي، شاید تا نه واپس اخلي، نه تا ته پیغور در کوي، نه د پیغه پورې شرمایي، نه تا ته تانه در کوي، تر هغه وخته پورې چې چوره پورې دا شاید تا خدای ته په خپله نه واپس کړی. دوستانو نعمتونه بخت وای دا ډېر په اسانه مندېږي، عزت دا ډېر په اسانه مندېږي. خو پښتانه وایي چې عزت مندول ډېر اسان دي، خو پټنډ تم کول ډېر ګران دي. او وایي چې بخت مندول ډېر اسان دي، خو پټنډ تم کول دا ډېر ګران دي. الله نعمتونه مشترک کړي دي، خو اوس دا خبره ته سوچتا چې آیا د الله په دغه نعمت ز شکر ادا کوم او که په دغه نعمت ز د الله ناشکری ادا کوم. الله به کله دا نعمت ما نه واپس نه اخلي تر چوره پورې چې دا نعمت په خپل ما الله ته نه واپس کړای، ولې چې د الله نام کریم ده. په دغه آیات چې الله فرمایي و عباد الرحمن، د رحمان بندگان څوک دي؟ الذين اغه خلق يمشون على الارض هونا، چې دو ډېر په وقار، ډېر په سکون سره په لارې باندې رواني. دې دوه مطلب دي. یو مطلب دا ده چې په لارې باندې با پترک نه پرېږي،
پلاره با پترپ نه پرېږي او پلاره بسلو هنجه ولې چې ورو ورو تګ دا د بیماری علامت ده. نو کته چیرې تندرست او ته روغ نو ته به داسې پښتو چې ورته یې کنه چې مړتت داسې مړتت غوندې به نه روان چا سې ډیله ډیله سره کېږي نو خلکو ته به دا سوچ ورسي چې دا سړی بیمار ده دا سړی صحتمند نه ده جبکې ته صحتمند دی ته روغ یې. دا کوشش به نه کوې چې ته تر ټولو خلکو نه مخته سې او دا وایې چې خلک د ما پسې شاته رواني. دا به نه کوې چې ته دیکې وایې لکه حجر اسود ته څرنګه موږ دیکې وایو په چنګلو باندې چې هله چې ځان ور ورسوو به نه کوې بلکې ډېر کښلی په وقار او په سکون سره به روانې په لارې باندې. وقار او سکون دا یو شی ده، بل طرف ته تکبر او خیالا دا بل شی ده. الله جل شانه په بل آیات چې فرمایي د سوره اسراء آیات تا ولا تمشي فی الارض مرحا د تکبر په انداز چې په دې مځکه باندې مجا ولې چې الله پاک فرمایي انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زکه چې کته ډیره د تکبر او د فخر نه ډک قدم په دې مځکه باندې ځای نو د مځکه ته چیرلای نه سي د مځکه چې تا د قدم نشان نه جوړیږي ته دور طاقتور دور زورور نه. او الله فرمایي چې ما داسې وکړه سره نظر دور پورته لره چې داسې چیک په خلکو ورځي ولې چې تر دا نه ډیر چیک شیان ما پیدا کړي د غرونه ته د غرونو بلندۍ ته هم رسېږي. انسان لږ کو خپل جان وپېژنوه چا څرنګه موږ ورته وایو کنه چې خپل اوقات مې رeh کر خپل جان وپېژنوه چې تا کم حیثیت د هغې په مطابق باندې ته په لارې باندې جا. د دغو آیاتونو په منظر چې څرنګه ما تاسو ته وویله چې د لارې حق څه شی ده. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه رواج دا و چې خلکو به د کورونا باره کرسی لا کټونه لا درې دا ایښوي بیا به د کورونا باره په ګلۍ چې دو ناستو مجلسونه به کول یا خلکو بالکونۍ وې د ګلیو طرف ته نو بالکونۍ چې به پاس ناستو او دو به خپله مجلسونه کول. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت ته مسلم شریف روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ایاکم والجلوس فی الطرقات. صحابه کرامو ته ویل چې پلارو چې مچې نه پلارو چې مچې نه دا خبره نه ده دا د لارې حق ته اشاره. نو صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله د موږ خو کورونه اوس جوړ دي بالکونۍ مو جوړ دي موږ خو مجلسونه دغه سي دي یو سیستم دغه سره روان ده دا شیخ موږ بدلوای نه سو ولې چې دا خو پلارانو نکانو دغه سره روان ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه وتله چې ټیک تک چیر تاسو مجبوری او تاسو سره بل یو چې حل نه او تاسو خامخا دلته چینه د مجلسونو ته نو بیا لارې ته خپل حق ورکوو بیا لارې ته خپل حق ورکوو. صحابه کرامو د الله درجه بلندی کی نو دو پښتنه وکړه چې یا رسول الله د لارې حق څه شی ده د لارې حق څه شی ده. رسول صلی الله علیه وسلم څلور شیان ورته وښول چې کله ته داسې جاناسته چې خلق تا باندې تیریږي نو الته د دغو څلورو شیانو خیال ساته نو ته به د لارې حق ادا کې. ولې چې لار دا دې چې کومه منفعه ده دې چې کومه فایده ده دې ته وایي منفعه مشترکه. دا په دې لارې چې څوره خلق تیریږي دا دغو ټولو حق دا چې دغه لار نه دی دا فایده واخلي. او چې کله ته یو سړی دغه فایده د اخیستو نه محروم کې او ته یو داسې کار وکړې چې په هغه لارې چې یو رکاوټ پیدا سي رکاوټ جوړ سي یا خلکو ته یو رکاوټ جوړ سي نو گویا ته د مخلوق حق خورې د مخلوق حق لاندې کوې. ځینې شیان داسې دي چې هغه الله پاک ځان ته خپل اختیار نه دی ښایي
آلکه د بنده حق زه د بل بنده حق هغه نسم معاف کولای ورسه دا بل سړی راضي کا چې هغه د خپل حق ته د ترو بخشي او معاف دی کی مال طرفه هیڅ قسم اعتراض نشته په قیامت سے به وسړی جنت ته رواني بل سړی په لویده حقي نو خدای پاک بده ته وایي چې ګوره ته خو اسې جنت ته روانه دا بل سړی اتا په حق نیولای دا باقی نور هر شای کلیر دی خو اتا په حق نیولای دا نو کته اجازت کې اتا ته وظیفه په جنت چې د په بدل چې درجه درک او د په ګناه معاف سي نو د تخپل حق معاف کا خدای پاک دا نور ته چې ورته ته خاصه مزه کې اتا چې شاید سړی خو پریږ دا نه خدای به ورته وایي چې ګوره ته دا سړی معاف کا دا ته په حق نیولای دا او دې بدل چې وتا ته ز په جنت چې دغه شیان درکنو سړی به وایي چې سودا خو ډیره زبردسته ده اب ورته چې یا الله بس ما معاف کړای دا یعنی هغه بل سړی نور جنتی ده لمون جودس روزه حج زکات هر شی پوره دي خو صرف د یو سړی حق د په ذمہ پاته ده غیل وجدا ایثار ده نو د بنده حق آکه هر قسم ته حقي موږ خالی حق دی ته وایو چې خور ته په جاگیر چې برخه نکړه لور ته په جایداد چې برخه نکړه شجه ته په جایداد چې برخه نکړه په ټولو مزکو قبضه وکړه خو دوستانو دا خو ډیره غټه ګناه ده دی خو رسول الله صلی الله فرمایي چې و تبکم زکبا خدای پاک ته غاړه ته ترواچي چې دا د عام زکه د ورجه چې هغه ته په دنیا چې ګټله پر دې حقونه اوس شوروا اخو ډیره غټه خبره ده موږ خو وړو کې خبره چې لکه یو سړی ته مخامخ پلار باندې راځي هغه ته سلام کوي دا د حق دا کته پیژنې او کنه پیژنې یو سړی بیمار ستا ته پته ولګي دغه پښتنه ته ورجه دا د حق دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او حقونه شولې دي یو سړی له جنازې نه خبر سره ورجه وکته پیژنې کته نه پیژنې البته کا اشد ضرورت تی نسد لا اله بل پلای بیا ټیک د فرض کې فائدہ او پرس دغه سه د سړی په غم چې به شرکت کړي د سړی په خوشی چې به شرکت کړي او ان شاء الله کا زندگی او په حقوق باندې وچره بیا خبره کو فی الحال صرف ز د لارې حقوق تاسو ته بیانو رسول صلی الله علیه وسلم د لارې چلور حقوق دو ته وشول چې صحیح دا کچېره تاسو په لارې باندې ناستیو او دا تاسو مجلسونه دي نو دغه چلور شیانو خیال ساتو اول شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وشاو غض البصر د سترګو حفاظت د سترګو حفاظت موږ چې کوو چې موږ کله پلاره چې ناستیو نو یو سړی باندې له اغه جندا سه نظر شخ کو لاندې باندې ورته ګوره چې هغه ځای پناسي بیا دغه نه بعد موږ تفسیر شروع کی دوستانو یاد ولرو چې زړه او دماغ ته دوه لارې دي یو سترګې دي او یو غوږونه دي پسترګو چې کم شاته وویني اتا په زړه او تا په دماغ اثر کوي په غوږو چې کوم خبره ته واروي اتا په زړه اتا په دماغ باندې اثر کوي نو دا دوه هغه شیان دي چې صرف قتل نه دي بلکې د قتل نه بعد چې کوم تا سوچ کوم تا فکر کوم تا خیالات بدلیږي هغه شاید چې تر کتونه زیاته غټه ګناهي نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې غض البصر خپل نظر حفاظت وکړي پردې زنانه و روانه د پیغه بس بنه ګوره یو سړی روان نه پیغه بس بنه ګوره چې بیا تا شاده تریاد سی بیا واجه سړی د خپلار نکز پیژنه دغه لغه وکاله ول چې حالت وو دغه غمازی ما ته پته ده دا ته نه پیژنه دا خدای خبر ده څه شاو اواجه چې دا چې صرف تا نظر په د باندې فوکس ک او د نظر لوجه نه ایتا په دماغ او ایتا په زړه باندې اثر وسه نو غټول کې سټ واپس روان سه چې تا ته څه شي پتا وا هغه ټول ته هر شی وای مطلب چې یو خو د نظر سړی ته د بد نظر وکتل بل دی غینه پس ته غلط سوچ بیا دی غینه پس ته فورن په غیبت باندې شورسلې نو غیبت کبیره ګناهونه چې و ګناه ده دوم رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کف الاذى هر هغه شای چې تکلیف دی د عاد لار نه پچم کول واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې چې سړا وي غ پلار میژوا ټکواله
په دغه نیت باندې چې کېدای سي چې یو مسافر به په دې لارې باندې رواني غسر به جناوري نو دلته به وتړي لا چا جناور په تړل نه و چې یو بل کس تیرېده یغه میژوا وکښه ویست ویل چې کېدای سي چې په شپې بچو کر رواني توډه به پو وي خوش بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدای پاک دواړو بخشش وک دواړو خدای وګول چې دواړو نیت هغه د مخلوق خیر خواهی و د مخلوق سره شګړه کول او مخلوق سره بدګړه کول نه و کف الاذى یا اماطه الاذى عن الطريق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په لار باندې یو شی وویني چې دا تکلیف دی شاید او د لار نه په چنګ کې نو دا سړی د په دې خبره خوشحال سي چې د سړی چې ایمان ستا وهذا اضعف الايمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و سړی چې لکه بالفاظ دیگر دې مطلب دا چې و سړی په لار روان ده ایوش تکلیف دی شای وکتای نو کچره لږ ایمان چې ضعیف ایمان هدا سړی چې نو سړی به دغه سه نه تیریږي بلکې دا شای بل لار نه پچنګ دلته خلک ډېر یو عجوبه غوندې سوال کوي اوای چې کچره د 50 په نوٹ په لارې چې پروتي او بل طرف ته یو اغزای یو ډکا یو لرګا پروت تا یو کانه پروت چې خلکو ته تکلیف ورکړي نو عام چې کوم موږ پریکټس ته هغه څه شایدا کډیر عزتمن کډیر قدرمن کډیر ځان ته چک سړای وای خو چې 50 په نوٹ ویني نو دا بیا خلی دا باقی سب کچھ هغه بدن ویر سي چې زه چور غټ سړای خو کچېره کانه پروت تا مړی ټکرا پروت دا رزق پروت تا هغه به د خپل توهین غني چې ولې ورټټ سواله داله کدا ولې چې بنګي خو نه یم د چې سپر خو نه یم دلته د ایمان پته ولګي چې د سړی د 50 په ایمان هنستا ولې چې 50 په نوٹ پارا د سړی توپ نه و خو چې کله د شګړې کار سره بیا د سړی توپ هر هغه سړی چې پلار باندې تکلیف دې شایل لري کی د خو ثابت کړه چې دا مؤمن ده او دته الله پاک صرف یو اغزیل ریکولو باندې جنت ورکړي یو میژوي کښلو باندې او لګولو باندې خدای پاک جنت ورکړي او تاسو ماته دا وایو چې سړی په لارې چې هغه تکلیف والشا په خپل پیدا کوي دغه څه نتیجه ده هغه بچی جی دا فیصله تاسو وکړو چیرې بجی ښکارا خبره ده چې یو سړی خدای پاک د میژوي په لری کولو باندې پکښلو باندې بخشي خو که یو سړی د میژوي په دغه نیت لګي چې را دلته د میژوي ټک وای شپې به یو راځي چې توډه پو وای چې پته ولګي چې دا 22 غاښونه داسې خوره ورې لاړس دغه سړی بیا کوم لار ده جهنم لار ده صحیح ده او دا سړی چوکي دا سړی هغه چې کوم متکبري چې چا پرړ چې د انسانیت سره همدردی نه د مخلوق سره همدردی نه او چې د کوم سړی د مخلوق سره همدردی هغه به د مخلوق خیر غواړي ولې به غواړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء ته د مزکه په والو باندې مهرباني وکا رحم وکا پتا باندې باندې آسمانو وال مهربان سي نن دوستانو بیماری د موږ په کورو چي دي مشکلات موږ په کورو چي دي مقدمه موږ دي کاروبارونه موږ نستا ګټه موږ نستا دا اولاد د موږ نه فرمان دا رشته د موږ نستا اخر ولې خدای پاک ولې موږ باندې مهرباني نه کوي ولې رحم نه کوي زکه چې کله ته په دغ روډ باندې روانه نو یو کس به داسې ماته وشو چې غدا احترام ساتلای چې شدا زب 2 سکند لږ کو درېږه دا بل د تیر سي تاسو په ایمانداري وایو چور خلکو موټر سایکل دي چور خلکو پک اپ دي چور خلکو چنچګانې دي رکشې دي چور لحاظ کو دا ماته وایو په جمعه ته چناست اخی ولې بیا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العناءه من الله والعجله من الشیطان سکون وقار دا د الله له طرفه سړی ته ملاويږي بډا او جلتی دا د شیطان له طرفه ده
نو دا ماته وایي چې په دا روډ چې کله موږ روان یو په دغه سات چې موږ باندې د الله مهرباني او کبو په موږ د شیطان قبضه چې هغه اکسلریټر دباوږي چې حاله وځه اچای موږ باندې کنټرول اچای شیطان. نمبر 2 کته 2 سکند خالی و درېږي هغه بل تلار ورکه نو ته 2 سکند بعد لاړ سي خو چې کله ته مختصي بل مختصي بیا 2 منټه لیټ سي و دې کړه چې تا ته دا پته نستا چې یو بیمار یو ضرورتمند یو سړی په کور چې ایمرجنسي ده یو سړی ته تکلیف ده هغه غریب ته چوره مشکل ورکه هغه غریب ته چوره تکلیف ورکه بیا دادا چې کته ارحم من فی الارض بل تلشکو عزت ورکه لشکو ته خپل نفس باندې هغه چیر دې کانه چیر دې لشکو ته خپل تکبر نه لاندې راځي دا وای چې یا الله اته لاک لاک شکر د ګورم ما ته خو د گاډه را د بل غریب خو پیدل روان ده دا شکر چیرستا دا چا ویلي دي چې یا الله د خپل چینچی چې بکمه ز خپل اولاد ته روزي ګټه په دې وزم مخلوق ته اذیت او تکلیف نه ورکوم ولې چې کله ته په یو شی باندې مخلوق وازاره اته په روزي چې وکم برکت چې کله ته د دکان سامان لارې ته وباسه او ته په خلکو لار تنګ کې چې خلکو د تلو راتلو لار ده تا په دکان چې وکم برکت راځي. خدای پاک یو نظام پیدا کړی دا الله پاک فرمایي چې لاړ سا ما تا ته په دین په اسلام چې هر شاتر شولې دي هغه په مطابق عمل وکا برکت بده هي خیر بده هي ګټه بده هي ارشا بده هو کچره تا چینچی کچره تا رکشا کچره تا موټر سائیکل کہتا پک اپ چاہتے چلائے کہتا ټیکسی چاہتے چلائے ته روزي په ګټه ته دغه په وجه مخلوق ته ضرر ورکه تکلیف ورکه نو لشکو په خپل جان سوچ کو اورورا ما دا وای چې کور چې بیماری دی مولوی صاحب 500 روپۍ درکوم دوار ته کې ما دماغ نه دی خراب چې خدای عطا په منځ درګډې اخا مخاجان تلانجه ګور یو سړی به سود کوي لګیا به بیا برای سوای به دوار ته کو زور تعامل پیسې دراکړې بس دا صحیح د خدای دی قبولي کې نور د خپل کار کوه ته ځانې خدای ځانې خپل سره کوه موږ ملګانو خو دماغ نه دی خراب چې تاسو په منځ تر ګډ بازار ته چې کله سړی جی ایوه دوا ده
او دوستانو دا مسله وارو چې د ملک د ټریفک د قوانینو خلاف ډرایوینګ کوي او په اکسیډنټ چې مړ سلی نو دا د خودکشي وسله دا د شهادت مرګ نه ده. دا کلیر کټ فتوا ده په دې چې دوه خبره نسته ده. حالانکه د اکسیډنټ مرګ دا د شهادت مرګ ده. خو چې کله ته ډرایوینګ کوي او د قانون خلاف چلیږي او ته مړ سې نو خودکشي د وسله هغې چې به دا علم لره چې زه به جنت ته ځم